نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان بین یدی الساعة فتن د قیامت تمخ کی فتنی دی ورے فتنن کقطاع اللیل المظلم دا سی فتنی دی لکر شپی دا طول شپی اگر ٹکڑی پشانتا لگو رہے کہ تنبیہ بدی خبر بانے لکه چې کله شپه راوغړېږي را په ټولو خلکو باندې وي ټولو خلکو باندې دا شپه دغه شان فتنه به عامه وي او څوک به ترې بچ کي او څوک به نه بچ کي کقطاع الليل المظلم تور شپې په شان ته وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي القائد فيها خیر من القائم کم سړی چې په دې فتنو کې ناست دی دا به دغه ولاړ نه بهتر وي والقائم فيها خیر من الماشي او کم سره چې پکې ولاړ وي دا پکې غوړې دا کس چې رواني پکې والماشي فيها خير من الساعي او کم سره چې پکې رواني دا به منډي وهونکو نه بهتر وي څومره چې سړی ته لري کی هغه نه به بهتر وي نبی صلی الله علیه وسلم دا فتنې ته اشاره کړې چې کوم د مسلمانانو په منځ کې د قتل قتال دیو بل د وجلو فتنې لکه اوس په دې دور کې شروع دي مخکې دور کې دا تیر شي نبی صلی الله علیه وسلم په دا دور کې سوی فکسروا قسیکم خپل لیندې چې کوم غشو لیندې دا ماتې کوي وقطعوا اوتارکم کوم مزي چې ستاسو دي دا آسونو یاد دي لیندو د غشو دا وشلوي بالکل ختم یې کوي او واضربوا بسيوفكم الحجاره خپل توري دا ګټو تر وګرځوي پسې کوي ماتې کوي التا معنا پدې کې شرکتونه کوي فإن دخل على احدكم کتاسو تویسو کې دن لکور طرف سے درغه دا چې مسلمانانو خپل منځ کې قتل قتال شروعي مسلمان براله کې مسلمان بوجري د کفار سره قتال کم وي د مسلمانانو خپل منځ کې بجګړې سیوای فإن دخل على احدكم کچرتا یو تن تاسو ته درغه وي فليكن كخير ابن آدم د آدم علیہ السلام هغه دوا زامن پای کې هغه بهترین زی جوړ شه حابیل جوړ شه حابیل چې قابیل ورته ویلو لقتلنک زبر وجنم هغه څه ویل هغه وته دا ویلی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب السعير من اصحاب النار فتكون من اصحاب الجحيم اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار زغوالم چې تا اختش زما په ګناه باندې او په خپل ګناه باندې اختش رتبه د ور والا ونشي او بسم الله بسطت الي يدك ما انا بباسط يدي اليك لتقتلني دا ته مخکې ویلو دا جمله روسي ته به دا جمله ویله کلاس راوګت کو غره زتا تلاس نه دروګت کومه لاس ما تراوګت چې ما قتل کې زتا نه قتلومه نو نبی وی فكن كخير ابن آدم ځان ته هغه بهترین زوی د آدم په شان ته جوړ کا هغه څوک دی حابیل بلکې یو روایت کې دومره پوره راغلی ابو ذر رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کتا پسې دا سړی کور ته درنه وته فتنې شروع دي تا وجني کور تر پسې درغه نو یک د توري دا پړق نه یریږي کنه په ځان صادر راوړ ته وخو ګره چې تور په سر راوړلې دا چې کله مسلمان خپل مې سکین ختی وره یو دفاع به خبره ده چې تاسو غلا دي دا چې کله مسلمان خپل منځ کې خطي او قتل قتال شروع دي یا په مشرعي باندې یا سبب بنیاد باندې او په روایت د مسلم کې وسدا سره غلي دي خطرناک والے دار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بادروا بالاعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا دومره خطرناک فتنی دین به خلکو نه دومره ګډوډ شوی په دین کې شکوک او شبهات خلکو ته دومره واقع شي يصبح الرجل مؤمنا سباب کی سړی چې مؤمن وي ويمسي کافرا بیګا به کافر شوی ويمسي مؤمنا بیګا به چې مؤمن وي ويصبح کافرا سار به کافر شوی ولي يبيع دينه بعرض من الدنيا خپل دین بار دنیا په یو څو ټکو په یو څو روپو باندې خرڅي بلک سامان باندې خپل هغه دین خرڅي خاص کر اوس په دې وخت کې دغه فتنې سیوالي ډېر خلک په ولیدل نوجوانان خسته الکان د مسلمانانو بچي د مسلمانانو په کور کې روزلې شوی د مسلمانانو په معاشره کې پاتې شو لیکن چې کله د کفارو د معاشره تورله خاص کر سوشل میډیا غي استعمال کړه ډېر خلک ډېر الکان مونږ چې غیر دهریت په لباس کې ډېر ترنګ شول د دهریت لباس واغوستل او د دهریت
داغي پرنګ کې رنګ شول د کفر او د الحاد پرنګ کې رنګ شول نن سوشل میډیا باندې د کفر او د الحاد او د زندقتوب او د دهریت دغه مکمل درس روان دی دغه مکمل اشاعت کیږي مکمل درسونه پاغي باندې کی خلکو ته شکوک او شبهات ورارته یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا سار کی مؤمنی بیگانه به کافر شوی بیگا کی مؤمنی سار به کافر شوی نیټ په ګوري د دهریت شوبه وو ورارته سار نبی سره کافر شوی او یاد دنیا سره لارش په پیسې بوله ور کوي چې مړ په مسلمانانو کې غیر مسلمانانو سره څور سره دي ترقی یافته خلک اخو کفار دي ترقی یافته ملکونه د کفار مملکتونه دي راشه مړه پیسې والا خلک دا قمقل له دنیاوی خراب دنیا خدا کو دنیا دا پدې کې خیسه ژوند تیرول پکاري مرګ نشته مرګ د خلکو نه کړې دي زمارو دا فتنه دا ښکار شوی دا فتنه در قیامت د علامو دی غټ علامه دا ورچ تیریږي غټ نه فتنه راځي ورچ تیریږي نه فتنه راځي